کم توحید باندې چې جګړه وا، کم توحید چې د مسلمانانو ناقص شوی دی هغې ته وایي توحید الالوهیت. الہ یو اللہ دے، حاجت سر کون کے یو اللہ دے، مشکلات حل کون کے یو اللہ دے، بغیر اسباب را رسیدن کے یو اللہ دے، بغیر اسباب د زړه د رازونو نه خبردار ذات یو اللہ دے، د کائنات په ذره ذره باندې قدرت او تصرف لرونکی یو اللہ دے. بې د الله نه یو نبی، یو ولی، یو جن، یو ملائک، یو ژوندی، یو مړی، یو پیر، یو فقیر، یو ونه، یو ګټه، یو لوټه په کائنات کې داسې نشته چې هغه د چا فریاد بغیر اسباب واوري، هغه د چا د زړه د حال نه بغیر اسبابو خبر شي، هغه د چا مشکل حل کی. دې ټول نظام چلونکي دې فریاد رس ذات ته چې د کله په ربوبیت او الوهیت کې دی دا صفات د یو الله دپاره ومنل، دې ته وایي توحید الالوهیت. الہ یو الله دی، و الہکم الہ واحد. ستاسو الہ یو دی، داسې نه وایي چې تاسو له چای درکوونکی یو دی، ستاسو مالک یو دی، ستاسو روټۍ درکوونکی یو دی، ځمکه اسمان پیدا کوونکی یو دی. نه، دا په خپل ځای مسلم ده. خو و الہکم، الہ څه ته وایي؟ فریاد رسته. الہ څه ته وایي؟ مشکلات حل کوونکي ته. دا هیڅ یو بابا نه دی، یو ژوندی او مړی نه دی، دا صرف او صرف څوک دی؟ یو الله. دې ته وایي توحید الالوهیت. کله کله چې در باندې دا خبره بده ولګېده ته پته ولګېده چې ستا زړه کې دننه بیماري ده، او چې عالم په منبر او محراب د الله توحید بیانه او تاله مزه درکړه او په دې دې وتلو چې د عالم حق پرست دی، نو ستا زړه کې په دې خوشحاله شه چې د الله یووالي ځای کړی دی او ته مؤمن موحد مسلم. او چې کله عالم توحید بیانه او تا په تندي تري وراوسته بس. او دا نه چې عالم صرف دا وایي چې چای ډوډۍ الله ورکوي. دا کم خلک چې په پنجاب کې قبرونو ته پراته دی او پیرانو ته په سجده دی، د دې دا عقیده ده او که نه ده چې بهایي چای ډوډۍ الله ورکوي، ځمکه او اسمان الله پیدا کړي دي. داسې خر به هم لایي چې هغه ووایي چې ځمکه پیر بابا پیدا کړې ده، داسې کمعقل به هم وي چې هغه ووایي اسمان شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا کړی دی. نه، خالق او مالک د کائناتو یو الله مني، خو بې د دې نه او پس د دې نه وي خالق مالک الله دی، خو ځینې کارونه او مشکلات یې اولیاو ته حواله کړي دي، موږ به وي دې اولیاو ته رامدد شوی. دې ځای کې توحید الالوهیت مات شوی دی د خلکو. نو عرض مې دا کو چې توحید الالوهیت دا د توحید هغه حصه ده چې دې ته مشین وایي. د زړه صفایي په توحید الالوهیت سره راځي. لا اله الا الله، لا اله، لا اله. عالمان وایي نکره په سیاق د نفي کې راغلی ده. مختصر المانی کی تفتزانی مولی سے وہی چھ ان النکرة تحت النفی تعم، نکرہ دا نفی دلان دی راشی عموم پیدا کی. ابو نصر دی و فارابی دی منطقیان وی دیتا صالبہ کلیہ وی نفی دا حکم دا محمول کی دا جمیع افراد دا موضوعنا. لا الہ الا اللہ. پا کائنات کے سوک فریاد رس نشتا، پا کائنات کے سوک مشکل لرے کون کے نشتا، پا کائنات کے سوک بند بیڑے راوستر والی نشتا الا اللہ. دا دے اختیار مند صرف و صرف یو اللہ دے. دا د توحید الالوهیت عقیده ده چې د مسلمان زړه ته وردن نشي. او یاد ساته د توحید الالوهیت عقیده دومره اهم عقیده ده چې د مشرکین مکه اصل جګړه په توحید الالوهیت وا. په دې جنگ نشتا چې خالق الله دی او کنه دی، په دې جنگ نشتا چې ځمکه او اسمان چا پیدا کړی دي، په دې باندې جنگ نو چې چای ډوډۍ الله ورکوي، په دې جنگ نو چې بارانونه څوک راوري، په دې جګړه نه وه چې نور څوک راخیږي، سپوږمۍ څوک راخیږي. په دې باندې اتفاق و چې دا الله کوي، خو جنگ په دې باندې و چې الہ څوک دی، فریاد اوریدن کے سوک دے، دا زړه په راز باندې خبردار سوک دے. نو رسول اللہ وی دا صرف یو اللہ دے. مشرکانو چاوی دا لات دے، چاوی دا منات دے، چاوی دا عزاو، چاوی دا حبل. سورہ سواد پا قرآن کی اصل جګړه د مشرکانو نقل کړی دا. رسول الله ته وی پدې نه یو خپه چې تا الله ته خالق او مالک وې، پدې نه یو خپه چې ته وې چې بارانونه الله راوري. جنگ پدې دې اجعل الالهه الها واحده
خپه درنه پدیو منم چې الله یوازې خالق او مالک دی خو اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب تا دا و چې حاجت سرکونکم یو الله دی پیر بابا هیڅ نشي کوله تور ډیری بابا الہ نه دی تا دا و چې لات منات عزا او هبل دې سره د کائنات ځنې واک او اختیار نشته ان هذا لشیء عجاب نور توحید در سره منو خو د توحید دا نوع د ډیر عجیبه ده ان هذا لشیء عجاب دا را باندې ډیر عجیبه لګي چې حاجت سر کوونکې هم صرف یو الله فریاد رس صرف یو الله عالم الغیب صرف یو الله الکان او جنکه ورکون کے صرف یو اللہ ان هذا لشیء عجاب دی توحید ته حیران یو وانطلق الملأ منهم او غټان خلق تروان شو سرمایدار ته روان شو مفتیان او شیخان ته روان شو او قوم ته وی انیم شو زه لاړ شه دکی خیر نشتا واصبروا علی الہتکم پخپل الہو ټینګ پاتې شه دا نه وی چې په خپل خالق ټینګ پاتې شي خپل مالک او رازق او مدبر باندې ټینګ پاتې شي نه واصبروا علی الہتکم کم لات تم چې فریاد رسوي ام دک لات باندې ټینګ شي کم منات عزا او هبل تم چې فریاد رسوي ام په دغه منات او عزا او هبل ټینګ شي دغه زمون فریاد رستی دغه زمونږ اصل الہ دی د دې په ذریعہ به الله ترسو ان هذا لشیء یراد وإذا نوی مسئلہ چه راغلی ده چه الہ یو ده ان هذا لشیء یراد ویدا ده چا سازش ده نن چم دا اللہ توحید بیان کے کنا او دا رسول اللہ دا سنت مسئلہو کی نو دا خلق وی دا د سزین سازش ده سو کوئی دا د امریکا پیداوار ده سو کوئی دا د امریکی پیداوار ده سو کوئی دا د ملک وکټوریی د وخه سازش ده ځان ته ساته شرپسندی وی جماعت او مدرسه د نه جوړ نکی وایده د محمد رسول الله متعلق د عربو جرګیم ویلو ان هذا لشیء یراد د دې شاته مونږ ته ډیر سخکاری حالان کې دا هو حق دینو چې مسلمان با عقیده دای چې دی با صرف او صرف رب العالمین ترا مدد چوي